یعقوبی نیوز سره زه یم ستاسو ورور اسف علي یعقوبی. دا نننی پروګرام او دا نننی ویډیو موږ د وزیر تعلیم جناب شهرام خان ترکی، ډایرکټر ابتدایي و ثانوي تعلیم خیبر پختونخوا، ډیو پیمیل ضلع ثوابي، د اصلاحي جرګې مشران او نورو پویو خلکو په مخ کې ږدو. د یعقوبی کلي عوامو ته یو مسله راغلی ده، د هغې د ماشومانو په حوالې سره د ګورنمنټ ګرلز پرایمري سکول یعقوبی 40 یعنی 40 ماشومانې چې هغې ته د ګورنمنټ ګرلز پرایمري سکول د طرفه د پاس شوی سرټیفیکیټ د 5م کلاس ورکړی شوی دی. یعنی په سرټیفیکیټ کې چې هغه سرټیفیکیټ د هیډ میسټرس ګورنمنټ ګرلز پرایمري سکول او ورسره د ډیو پیمیل ضلع ثوابي نه هم کاونټر ساین شوی دی. تاسو ته په سکرین باندې راځي او تاسو هغه کتی شئ. په دې سرټیفیکیټ کې دا لیکلي دي چې دا ماشومان په 5م کلاس کې پاس شوي دي. مسله دا ده چې دکې ماشومان ته اوس په ګورنمنټ ګرلز های سکول یعقوبی کې داخله نه میلاویږي او د ګورنمنټ ګرلز های سکول یعقوبی پرنسپل دا موقف دی چې دا 40 ماشومان د دینه امتحان مونږ اغستی دی او دی په امتحان کې ناکامه شوي دي، یعنی پیل شوي دي. نه په کم بنیاد باندې د ګورنمنټ ګرلز پرایمري سکول د طرفه دی ته د پاس کېدو سرټیفیکیټ ملاو شوی دی. د دې په جواب کې چې مونږه ګورنمنټ ګرلز پرایمري سکول یعقوبی سره رابطه وکړه، نو د هغې موقف دا و چې مونږ د 40 ماشومانو له د 5م سرټیفیکیټ د قانون او د آئین په دایره کې دننه ورکړی دی او دا ماشومان پاس شوي دي. اوس په 6م کې دی د داخلې اهل دي او دی ته د داخله ورکړي شي. اوس مسله د ماشومانو ته دا ده چې دی ته نه په 6م کې په ګورنمنټ ګرلز های سکول کې داخله ملاویږي او نو واپس دی ته په 5م کلاس کې ګورنمنټ ګرلز پرایمری سکول کې داخله ملاویږي. یعنی نه ادھر کې رہے نه ادھر کې رہے. دا ماشومان او تدې پلاران انتهایی دی سره دا غم دی چې زمونږ د ماشومانو به څه کیږي. د کرونا د لاسه مخکې هم د دې ډیر وخت خراب شوی دی او اوس چونکې دی ته یو انتهایی ناشنا او د خفقان نه ډکه مسله را پیښه شوې ده، نه په دې لړ کې د دې حل هم نه راوځي، ځکه د دواړو سکولونو چې کم مشران دي د هغې یو بل سره نه لګي، هغې نه کینی د ماشومانو دا مسله څنګه حل کړي، دې سره هغې دلچسپي نه لي. خو د یو سکول موقف دا دی چې موږ ماشومان پاس کړي دي او هغې ته باقاعده د قانون د آئین او د تعلیمي پالیسۍ مطابق سرټیفیکیټ د پاس ورکړی شوی دی. ولې د دویم سکول موقف دا دی چې دا سرټیفیکیټ مونږ نه منو، دا زمونږ د ریزلټ یا زمونږ د مشورې مطابق نه دی جوړ شوی. خو که مونږ وګورو نو ماشومانو ته خو د قانون مطابق هغې سره سند موجود دی، هغې سره سرټیفیکیټس موجود دي. نه په دې لړ کې دی قانوني آئینی دی مکمل پاس شوي دي. دی سره د پاس کېدو سند د ډیو کاونټر ساین تصدیق دا هر څه موجود دي. نه دی ته دی په هر حال باندې په ګورنمنټ ګرلز های سکول کې په 6م جماعت کې داخله ورکړي شي او دی سره د انصاف وکړي شي. په دې لړ کې زه د یعقوبی نیوز د طرفه او د والدینو او د متاثره ماشومانو د طرفه وزیر تعلیم جناب شهرام خان ترکی او د محکمه تعلیم متعلقه افسرانو ته دا درخواست کومه چې زر تر زره ایمرجنسی باندې په دې مسله د فوري طور باندې ایکشن واغستلی شي او دا مسله د حل کړي شي او په دې مسله کې چې چاته ګناه او کم ذمہداران چې کم دي هغې کوتاهي کړې ده هغې ته د فوري طور باندې سزا وورولی شي چې آینده لپاره ماشومانو سره څوک داسې ټوکې نه کوي
والدین څوک داسې کړی نه او هغې ته دا مسایل نه راځي. زما د یعقوبی نیوز ټولو ناظرینو ته خواست دی چې دا ویډیو زیاده سے زیاده شیر کې چې دا متعلقه حکام ته ورسی او د 40 نه زیات چې کوم دا ماشومان دي دی سره انصاف وشي، دی ته داخله میلاو شي او ورسره د دې دادرسی وکړي شي. نه په اخره کې چې کوم دی دا مسله مختصره زه بیا بیانوم. د یعقوبی کلي دا 40 ماشومان چې کوم دي دی ته د 5م کلاس د پاس شوي سرټیفیکیټونه میلاو شوي دي. هغه سرټیفیکیټس کاونټر ساین شوي هم دي د ډیو د دفتر نه. دا ماشومان په ګورنمنټ ګرلز پرایمري سکول کې به دی سبق وی د هغې د طرفه دی پاس شوي دي، خو ولې د څه مسایلو په وجه باندې چې هغه ښکارم نه دي دی ته په ګورنمنټ ګرلز های سکول کې داخله نه میلاویږي. متعلقه حکام ته دا درخواست دی چې زر تر زره دا مسله حل کړی شي. ماشومانو ته هغې ته د دې سرټیفیکیټونو مطابق په ګورنمنټ ګرلز های سکول یعقوبی کې په 6م جماعت کې داخله میلاو شي. دا ویډیو ډیره شیر کې چې دا زمونږ دا خبره دا وینا او دا مسله متعلقه حکام ته ورسی. ډیره مننه. جزاک الله.